د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې په 8 فروری ټاکل شو عام انتخابات د لپاره د بیلټ پیپرو یا رای د پاڼو چاپولو عمل د چیلنجونو باوجود سرته رسول شوی او د رایو د پاڼو رسولو عمل پیل شوی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې د عام انتخاباتو د لپاره په ملک کې د ټولو 891 انتخابي حلقو د لپاره 6 کروڑه بیلټ پیپر چاپ شوی دی. ویل شوی چې عدالتي فیصلو لامل ځینې د رایو د ځینو پاڼو په دویم ځل چاپ کېدو عمل خوم په وخت سرته رسول شوی دی. الیکشن کمیشن پرون د اتوار پروز ویلي چې د رایو د پاڼو رسولو عمل پیل شوی او سبا یعنی نن د ګل پروز با بشپړ کړی شي. د الیکشن کمیشن ویان ویلي چې د رایو د پاڼو چاپ کولو په لړ کې په مختلفو پړاوونو کې چیلنجونه مخې ته راغلي چې پکې عدالتي مقدمې او د امیدوارانو زیاته شمیره شامله وه، خو الیکشن کمیشن د چیلنجونو باوجود خپل ذمہواری سرته رسولې ده. د الیکشن کمیشن تر مخه 2013 د عام انتخاباتو لپاره 2 کروڑه د رایو پاڼې چاپ شوي او 800 ټنه کاغذ پکې کارول شوی وو، خو د 2023 د انتخاباتو لپاره 6 کروڑه بیلټ پیپر چاپ کړل شوي او 2100 او یا ټنه کاغذ پرې کارول شوی دی. پاکستان کې د عام انتخاباتو د اعلان وروسته په ملک کې د امنیت او یخ موسم لامل د انتخاباتو ځنډول کېدو لپاره د ملک په برني یوان سېنات کې قراردادونه وړاندې شوي، خو الیکشن کمیشن بیا ویلی و چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کیږي. پرستو کې په ملک د انتخابي کمپاین په مخال د نامنې پیښې هم شوي. په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې انتخابي امیدواران پنهه شوي او انتخابي دفترو باندې حملې شوي دي. د پاکستان چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا په لومړی فروری ویلی و چې انتخابات به 8 فروری په خپل وخت کیږي، کو څه خو امنیتي چیلنجونه موجود دي، خو الیکشن کمیشن به د امنیتي ادارو او پوج په مرسته د انتخاباتو په وړاندې خنډانو جوړونکو او امنیت خرابونکو په ضد به سخت کاروي کولی شي، چا سره به نرمي نه کیږي. الیکشن کمیشن ویلي چې د انتخاباتو لپاره شوی امنیتي غونډه کې چیف الیکشن کمشنر ویلي چې ترهګری د انتخابي عمل تر ټولو غټ دښمن دی. ویل شوی چې نوموړي په امنیتي ادارو د پوره باور څرګندونه کړې او زیاته کړې ده چې د پرامن انتخاباتو لپاره به ټول ضروري انتظامی او حفاظتي اقدامات کولی شي. سیاسي ګوندونو امیدوارانو او ووټرانو ته به سازګار ماحول برابرولی شي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.